أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. صدقت يا رب العالمين. دین مخی آیتونو کی اللہ رب العزت د وراثت مسله ذکر کړی و چې تاسو کې یو سړی مړ شي او هغه خپل ښځه په نکاح کې پرېږدي، په ده باندې ضروري ده چې دی وصیت وکړي د هغې خپلې د ښځې لپاره چې زما په مال کې به دومره حصه چې کوم دی تاسو هغې له ورکوئ. او د شریعت نه مخکې دا حکم و چې د یو کاله پورې به هغه متوفیه زنانه د کور نه نه ویشتلی کېدله او د هغې خرچ اخراجات به چې کوم دی د خاوند د مال نه ورکوله. بیا چې کله اسلام غالب شو او د الله احکامات نازل شو، نو بیا یې د ښځې دپاره عدت مقرر کو او د ښځې دپاره میراث کې حصه مقرر کړله. دې آیتونو مبارکو کې هم الله رب العزت هغه د متوفی مسائل بیانوي او مخې ته بیا د بني اسرائیلو واقعات بیانېږي. د دې آیت مبارکه په معنا او مفهوم کې چې کوم دی او په تفسیر کې علماء لیکلي دي چې یو قوم د بني اسرائیلو نه په یو کلي کې آباد و چې د هغې قوم نوم اوردان و، چې په دغه قوم باندې د الله د طرفه داسې څه وبا راغله لکه نن سبا چې کرونا وایرس چلیږي، دغه شانتې څه وبا راغله. نو د هغې کلي اوسیدونکي غټان خلک، مالداران خلک د هغې کلي نه وتښتېدل، نقل مکاني وکړله او غریبانان فقیران هغه پاتې شو. نو په دغه وبا سره چې کوم دی ډېر اموات شو، ډېر خلک چې کوم دی هغه مړه شو او چې کوم تښتېدلي خلک و مالداران او غټان خلک هغه چې وبا ختمه شوله واپس راغلل. نو دې غریبانانو چې کوم پاتې شوي هغوی وي چې زمونږ دا ملګري ښه هوښیار وو، زمونږ دا ملګري ښه هوښیار وو، وبا شروع شوه، دې د دې ځای نه خپې وباسلې لاړل. نو که مونږ ته پته یې مونږ هم د دې ځای نه چې کوم دی تښتېدلي وو، بل کلي ته وتلي وو، بلې ځمکې ته وتلي وو او بیا چې کله دا وبا ختمه شوې وه د دوی په شاته به واپس راغلي وو. نو دارنګې دوی دا خبرې کولې چې الله رب العزت یو ځای کې چې نامه یې افحا وه، ناګهانه یو فرشته راکوزه کړه او بله چې کوم دی د پاسه نه الله رب العزت چې کوم دی یو فرشته د لاندې نه یو فرشته د باندې نه او دوی ته یې وویل د الله په حکم باندې چې تاسو ټول مړه شئ. نو دوی ټول مړه شو د الله په حکم باندې او بیا د الله په حکم باندې چې کوم دی جمدي شو. ځکه دې آیت مبارکه کې الله فرمایي الم تر الی الذین خرجوا، آیا نه ګورې ته هغه کسانو ته خرجو چې وتلي ولو من دیارهم له کورونو خپلونه وهم الوف او دوی په زرګونو حذر الموت د یرې د مرګ نه. فقال پس وویل لهم الله دوی ته الله تعالی موتو چې مړه شئ ثم احیاهم بیا یې ژوندي کړل دوی. ان الله چې بېشکه الله تعالی لذو فضل خامخا خاوند د مهربانۍ دی علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لیکن زیات خلک دي په دې کې لا یشکرون چې شکر نه وباسي. وقاتلوا او جنگ کوي فی سبیل الله په لار د الله پاک کې واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې
ان الله چې بشک الله تعالی سمیع دی اوریدونکی دی، علیم او دی لیدونکی دی، یې دی چې کوم دی علم لرونکی دی. من ذا الذي او هغه کس چې قرض ورکړي یقرض الله، من ذا الذي هغه خلق یقرض الله چې قرض ورکړي الله تعالی ته قرض نیک حسنا نیک، فیضاعفه فزیات کړي دوی لرا دغه قرض لرا اضعافا کثیره د پاره د پزیاتوالو ډیر سره. والله الله تعالی چې دی یقبضو تنګوي روزي و یبسطو او زیاتوي روزي و الیه ترجعون، هم د تا بیا ورتلل دي د طرف ته رجوع کول دي. دلته علما فرمایي څوک چې قرض ورکړي الله پاک لرا په دې اول آیت کې الله پاک حکم د جهاد وکړو، مګر جهاد بلا پیسو نه څنګه نه کیږي. نو په دې آیت کې الله پاک ترغیب د نفقې کول ورکو، یعنی د خیر او خیرات ورکو په لار د الله کې. حدیث شریف کې راغلی دی چې الله پاک ونی کی تر 100 لکو پورې چې کوم دې زیاتوي، یعنی 100 روپۍ په اخلاص سره د الله د رضا لپاره چې کوم دې د الله په نامه باندې د الله په لار کې ورکی، نو الله رب العزت د هغې ثوابونه 100 لکو ته چې کوم دې رسوي. ځکه الله فرمایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، الله چې چاته وغواړي دغه شانتي زیاتوالی ورته چې کوم دې ورکوي. علم تر الی الملأ، آیا نګورې ته هغه من بني اسرائیل ډلې د بني اسرائیلونه، من بعد موسی پس له وخت د موسی نه رسو د موسی نه، اذ قالوا په هغه وخت کې چې وویل دوی لنبي الله مبعث، دوی په پیغمبر خپل ته ابعث لنا چې مقرر کړه موږ لره ملکا نقاتل یو بادشاه چې جنګ وکړو مونږه فی سبیل الله په لار د الله کې. قال وویل دغه پیغمبر هل عصیتم چې نږدې تاسو ان کتبه کفرس کړی شي په تاسو علیکم په تاسو باندې القتال جنگ د کافرانو سره، الله تقاتلو چې جنگ به ونه کړی. قالو نو ویل دوی ما لنا او سبوي مونږ لره الله نقاتله چې جنگ به نه کړو مونږه فی سبیل الله په لار د الله کې، وقد اخرجنا او په تحقیق چې وستلی شوي وو مونږه من دیارنا له کورونو خپلونه و ابنائنا او له زامنو خپلونه. فلما کتبه پس هر کله چې فرض کړی شو علیهم القتال په دوی باندې جنګ له دښمن سره، تولوا نو وګرځېدل دوی الا قلیلا ټول مگر لږ د دوی نه. والله تعالی چې دی علیم دی پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې، یعنی جزا او سزا ورکولو باندې. دلته علما واقعات لیکلي روایت دی چې یو جالوت بادشاه دی یو طالوت بادشاه دی. جالوت او طالوت د دې واقعات چې کوم دی د آیت کې علما او مفسرین لیکلي دي چې جالوت لوی بادشاه له عمالقهونه چې بني اسرائیلو پسې راغلی او 340 مشران تینا هغه قیدیان کړل او بوتل او دوی له خپل وطن نه وشړل او اولاد د دوی ترې ستا کړل، یعنی جدا کړل. نو دوی اراده د جنگ کوله، هغوی سره وکړه. نو خپل پیغمبر ته یې ویله چې نامه د هغه شمویل وه چې زمونږ دپاره یو بادشاه مقرر کړه لکه چې الله رب العزت بیان کړی دی په دې آیت مبارکه کې. طالوت چې کوم دی یو طالوت بادشاه یو جالوت بادشاه. جالوت بادشاه چې کوم دی د عمالقهو نه او طالوت چې کوم دی هغه بیا الله رب العزت د هغې پیغمبر په دعا باندې مقرر کو، مخې ته را روان دي. وقال لهم او ویل دوی نبیهم پیغمبر د دوی ته، وقال لهم نبیهم او ویل دوی ته هغې پیغمبر ان الله چې بېشکه الله تعالی قد بعث لکم چې بېشکه په تحقیق سره مقرر کړو تاسو دپاره طالوت ملکا بادشاه طالوت. قالو نو ویل دوی انا یکون له الملک چې څرنګه به وي د لره بادشاهي علینا په مونږ باندې ونحنو او مونږ چې یو احقو چې لایق یو بالملک یو بادشاهي سره منه لدنا ولم یؤتا او نه دی ورکړی شوی د لره ساعتا من المال نه دی ورکړی شوی د لره
ارت والد مال. قال نوویل هغه پیغمبر دوی ته ان الله استفاو چې بشک الله غوړه کړی دی دا طالوت علیکم بتاسو باندې بزاده بسطتن او زیات کړی دی د جهاد دغنا فی العلم لوی په علم باندې والجسم او د جسینا یعنی د جسمنا والله هو الله تعالی چې دی یؤتی ملکه ورکوي بادشاہی خپل من هغه چاته یې شا چې خوښ شي والله الله تعالی چې دی واسع خاوند لوی فضل دی علیم او د علم لرونکی دی. کله چې دوی هغه پیغمبر ته وی چې ته زموږ د فار سوالو کې د الله نه چې الله رب العزت یو بادشاہ زموږ د فار مقرر کړي نو علما لیکل چې هر کله شمروئیل علیه السلام سوال د مقرر کولو د بادشاہ وکړو نو الله پاک ورته یو همسا او یو چې په هغې کې تیل د خونه د شام راوی لېږل او ورته ویلو چې د هر چا قد باندې د همسا برابر شو او دا تیل د هغه په راتلو په جوش راغلل نو هغه سر به په دې تیلو باندې غوړ کړي او دوی وایي بادشاه ناګهانه د طالوت د پلار خره ورکه شوه نو دوی وویله یو ورپسې غلام او یو طالوت دای پسې چې کوم دی ولېږل چې تاسو ولټوئ دا خره په کوم ځای کې ده نو چې کله دوی د شموئیل علیه السلام په کور باندې تېرېدله نو دې طالوت هغه خپل غلام ته ووی چې راځه چې دی د الله پیغمبر له لاړو شموئیل له او دعا ترې نه وغواړو چې زموږ هغه ورکه خره چې کوم دی هغه پیدا شي نو چې کله دوی لاړله او دوی کېناستله او د خپل خره په باب کې چې کوم دی ورسره خبرې اترې شروع کړې نو هغه تیل چې کوم هغه شموئیل علیه السلام ته ملا شو چې دا به جوش وي هغه تیل چې کوم دی په جوش باندې شروع شو نو شموئیل علیه السلام پاسېدو او هغه همسایه چې کوم دی د دې طالوت جالوت په دغه کې چې کوم دی د دې جالوت په دغه باندې ناف کړله او په قد باندې نو چې کله دغه همسا د هغه په قد باندې پوره وختله نو هغه ورته ووی چې اوس دا سر را مخې ته که او چې سر یې ورته ور مخې ته کو نو هغه تیل چې کوم دی د هغه په سر باندې ومږله او بیا ورته دا ارشاد فرمایله چې ته بادشاهي د بني اسرائیلو چې ما ته الله پاک حکم کړی و په بادشاهي کولو ستا سره په دوی باندې ده ورته وویل چې نښه د دې څه ده شموئیل علیه السلام ورته وویله چې نښه دا ده چې ته کله کور ته ورشې نو پلار به دې خره موندلې وي په دې دی ورغلی او هغه خره هغه پلار موندلې وه یعنې دتې نه دا تپوس وکړو چې یاره زما د دې د بادشاهۍ نښه به صحیح وی نښه یې دا ده چې کله ته کور ته واپس لاړ شي نو ستا پلار به چې کوم دی خره موندلې وي چې کله دی کور ته واپس لاړو نو پلار یې چې کوم دی هغه خره موندلې وه دارنګې دا طالوت چې کوم دی په علم کې هم ډېر زیات او په جسم کې هم چې کوم دی ډېر زیات یعنې طاقتور له جهته له لویوالي نه چې الله رب العزت ورته ډېر زیات علم هم ورکړی او بدن هم چې کوم دی ورله ډېر زیات طاقتور ورکړی چې کوم آیت نه معلومه شوه دا خبره چې سرداري او امیري لره ډېر زیات ضرور دی ډېر والد علم او جسمانی طاقت او لیاقت هر څوک چې جاهل وي یا کمزور یا ضعیف وي هغه لایق د سردارۍ نه دی ځکه چې په دشمن باندې هیڅ قدر رعب او دبدبه نه راځي اگر که شریف مالدار وي اگر که د انسان شریف مالدار وي لیکن چې د سره علم نه وي او د طاقتور نه وي د بدن او د جسې نه طاقت نه وي د بدن نو داسې سړی هغه بادشاه جوړول نه دي پکار نو طالوت چې کوم دی هغه په علم کې هم زیاتو او په جسم کې او په قد و قامت کې او په طاقت کې چې هم د جسم طاقت هم زیاتو نو الله رب العزت دی بادشاه جوړ کو وقال لهم نبيهم او ویل دی تا پیغمبر د دوی ان آیت ملکی چې بشک نه خدا بادشاہ د دادا آیات یکم التابوت چې را بشي تاسو ته یو صندوق فيه چې وی په دې صندوق کې سکینتون آرام دزلو من ربکم لطرف در رب ستاسو نه وبقیه او باقی پاتې شي وي لاغینا مما ترک آل موسی هغه سيزونه چې پرېښو دي قوم د موسی علیه السلام و آل هارون او قوم د هارون علیه السلام تحمله الملائکه چې بار کړي دي په دوی بوي دا صندوق ملائکو ان فی ذلک چې بشکا په دې کار کې چې ده لآیت الخامخه نخذ
لکم د پاره تاسو ان کنتم کچره تاسو په دې خبره باندې مؤمنین ایمان لرونکي یعنی دا د الله رب العزت طرفه چې کوم دی یو نه خدا دوی دا هغه طالوت بادشاہ په باره کې چې کوم دی تاسو کو چې داغه بسنه کوي نو هغه پیغمبر د وخت ورته چې کوم دی هغه نه خو ولا بقیه مما ترک دلته علماء مفسرین لیکي چې هغه سو وای چې هغه سيزونه ټوټې د تورات وی هم صاد حضرت موسی علیه السلام او دارنګي د جنت جامع وی او دارنګي چې کوم دی خپل جامع د دوی او خپل د دو او پګړ او پټکي او د حضرت هارون علیه السلام او سقدر تورات او مہر دا حضرت سلیمان علیه السلام سقدر ترنجبین چې په دې باندې منازل د اسمان نه پتی په بیابان کې او دارنګي په تورات کې چې کوم دی په یو روایت کې راغلي دي چې په هغه صندوق کې دا کلمې هم لیکل شوی وي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين د دې کلمات متعلق په حدیث شریف کې راغلي دي چې دا کلمې د خفګان او د هر قسم غم او مشکل د فکولو لپاره یو سړی وظیفه کوي نو الله رب العزت په د هر قسمه غم نه او د هر قسمه خفګان نه او د هر قسم مشکل نه چې کوم دی دا انسان راوباسي فلما او دارنګي په دغه صندوق کې چې کوم دی د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام او د هغوی نشانه چې کوم دی الله رب العزت په دغه صندوق کې چې کوم دی ذکر کړی دي فرمایي چې روایت کړی شوی چې هر کله دوی هغه صندوق ولیدلو چې راولو نو دوی هیڅ شک پاتې نشو په مددګارۍ د الله کې نو په تلو غزاله چې کوم دی هغه تیار شو نو طالوت حکم وکړ دوی ته چې د ما سره به غزاله یعنی جنگ چې کوم دی د کافرانو په مقابله کې هغه خلک زی چې هغه زاړه نه وي یعنی هغه بوډا نه وي او ناجوړه نه وي او هغه څوک چې یو ځای جوړ وي او لا تیار شوی نه وي او نه سوداګر چې مسؤل وي په هغې سوداګرۍ خپلې سره او نه هغه سړی چې په هغه باندې قرض وي او نه هغه سړی چې واده یې کړی وي او ناوې کور ته نه وي راوستي او زما په کار نه دي مګر هغه څوک چې زلمی دی تکړه او روزګار وي نو داسې خلک ورسره اتیا زره جمع شول هغه وخت د سختې ګرمۍ و نو دوی روان شو په بیابان کې نو ډېر تږي شو سوال یې وکړو د الله نه د اوبو چې ای الله موږ ته چې کوم دی اوبو وله جاري کې الله رب العزت چې کوم دی هغوی ته د اوبو هغه وله جاري کړله او هغوی چې کوم دی سیراب شو د هغې نه یعنی اتیا زره کسان چې کوم دی د طالوت بادشاه سره د جالوت په مقابله کې چې کوم دی د جنگ دپاره تیار شو او طالوت بادشاه چې کوم دی د خپل قوم ته د خپل رعایا ته چې کوم دی د شرایط کې ښودل چې ما سره به زوړ سړی نه ځي ما سره به هغه سړی نه ځي چې په هغه باندې قرض وي الی آخري یعنې دا شرطونه ورته کېښودل د دې نه ما سوا اتیا زره کسان چې کوم دی هغه تیار شو چې په قوت کې په طاقت کې په بدن کې چې کوم دی هغه سوا و هغه خلک چې کوم دی د جالوت په مقابله کې د جنگ دپاره چې کوم دی وباسلو او په هغوی باندې چې کوم دی د جالوت سره جنگ وکړو